العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام او درد الالحاد درسونه روان دي، تر اوسه پورې مبادیات ذکر شو. اوس به ان شاء الله نن دعوا جواب دعوا ذکر کوو. په پرونی درس کې منګه کوم چې اهم اصول دي د الحاد متعلق هغه منګه ذکر کړیو. اول اصل هغه مولوی صاحبانو یو سیز په پوهه او عقل کې نه راتلل، د دې خبرې دلیل نه چې دا سیز به باطل وي، وضاحت په موجودو. دا کم چې دی اصول دي دا بیات ساتي. دویم اصل دا چې کوم کار عقلا ممکن وي او د صحیح نقلی دلیل سره ثابت شوي د هغه منل واجب دي. دریم اصل دا مولوی صاحبانو محال عقلی یو سیز دی او خلاف عادت بل سیز دی. څلورم اصل دا د موجود کېدو لپاره محسوس اول او مشاهده کول لازم نو. پنځم اصل دا چې په منقولات محضه باندې دلیل قائمول صحیح نه دی. شپږم اصل دا چې د دلیل د مدعی نه د دلیل مطالبه کولای شي خو د نظیر مطالبه نشي کولای. وم اصل دا چې په دلیل عقلی او نقلی کې د تعارض څلور صورتونه د منګه وضاحت وکړو. نن راځو زمونږ درس خلاصه او موضوع چې دا هغه دعوا جواب دعوا ده. اوس پورې تاسو مبادیات ویل مولوی صاحبانو چې د علم حاصلولو مختلف ذرایع دي. بعضې وخت به تا ته خبر سره علم حاصلېږي، په حواسو سره بدل علم حاصلېږي، په وجدان سره، په تجربې سره. د دهریانو کې دا یو مسله د مصیبت د دوی وی صرف مشاهده باندې ثابتوم. د مشاهده دغه موږ نه تقاضا ولې کوي؟ وجه څه ده؟ وجه دا ده چې د دنه وروسته د ساينس فلسفه ده، د سنه ساينس او ساينس تجربات ته وایي. څه ته وایي؟ د یو ځل ساينسدان یو ځل یو تجربه وکړي ناکام شي، بیا وکړي ناکام شي، بیا وکړي اخر کامیاب شي، خپل مشاهده کې راولي کامیاب شي. نو کله چې دا یو ور بار 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 کوي دا د دوی په ذهن کې کېناسته. مولوی صاحبانو سوي مولوی صاحب سبن کی لاندې دا مولوی صاحبانو پوه شوي دغه ماته متوجه شي. نو د ساينس دا تجربه بار بار کوي د ذهن کې اوس دا خبره کېناسته چې څه موږ مشاهده وکړو بس موږ به منو که نه وي نه به منو. حالانکه دا خبره د ساينس چې دا نو دا د مذهب سره هیڅ د سره تعلق نشته. ولې؟ مذهب د څه نه بحث کوي؟ مذهب د غیر مادي څیزونو نه بحث کوي او د ساينس د څه نه بحث کوي؟ د مادي څیزونو نه. کنه ساينس تا ته ویل چې رڼا رفتار څونه دی؟ عامر صاحب 3 लाख څه او شابسي 3 लाख کیلومتر فی سیکنډ رفتار دی. دا اوس ماده د ساينس وی شي بس داسې دی. د انور موږ نه سونه لري دی 15 کروڑه کاله 15 لک کیلومتر لري دی. د درنه موږ له سونه وخت راسيږي 8 منټه 15 سکندو کې. دا اوس د ساينس د ماده نه بحث کولای شي، خو ساينس کې د غیر مادي چې مذهب نه بحث کوي نو دا خبره د دوی غلطه ده. نو دوی څه کوي مولوی صاحبانو؟ نو موږ نه د بیا څه کی موږ له وی چیرې مشاهده موږ له خوانو موږ ورته دا نظیر دی د مدعی نه به سنه مطالبه کې د دلیل خود نظیر بنه کې. نو اوس پورې تاسو دا مبادیات ویل. اوس موږ راځو دغه ته دعوا جواب دعوا چې کوم امور سره به تاسو څه کوئ؟ ملحدینو سره به دعوا جواب دعوا ذکر کوئ. مولوی صاحبانو اول اصل دعوا جواب دعوا د ملحدینو سره اول اصل به کوم اصول سره به د ملحدینو سره خبره کوي. ځکه د هر یو کار لپاره څه اصول وي، نو هغه کوم اصول دي چې د هغې په بنیاد به خبره کوي. وضاحت یو منټ صبر وکړه مولوی صاحبانو. که چرته تاسو به اصول د دهری سره ورلې یا د هر یو سره چې ورلې که په فروعي مسلو کې تاسو کې نه او به اصول خبره کوي څه به کېږي؟ بے گدره چې غړېږي ورسین بمړي اس کله به گدره نه غړېږي. کاغه منکر حدیث وي په اصول سره بور سره ځي، کاغه غیر مقلد وي، هر څوک وي، کاغه د حرم وي سوي په اصول سره باغ سره خبره کوي. امر څه بوله خاندي څه خو نه وي زما خزه زما دعوت دا چې الله تعالی موجود دی او دا ټول کائنات الله تعالی په خپل قدرت سره پیدا کړی دي. زما د دعوت وجود دي، زما د دې په باره کې دلایل پیش کوم او ته د دې په جواب کې خپل جواب دعوا پیش کوي چې دا هر څه په خپل پیدا شوی دي او د الله تعالی په باره کې چې ستا کومه دعوه ده
هغه پیش کړه ما سره په خپل دعوه باندې عقلي او نقلي دواړه دلایل موجود دي زبا هغه په خپل مقام کې پیش کوم او استاد جواب داوی رد په دلایل سره عقلي دلایل سره مولوی صاحبانو دا زمنګ دعوه ده زمنګ د دعوی موږ یو الله موجود دی دو جزء دي د دې شو ها موږ به د دې په هر یو جزء په باره کې بس کو الله موجود دی او دا کائنات هم الله پیدا کړی هاذا خلق الله هاذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه زب نقلی او عقلی دلایل پیش کوم چې دا هر څه الله پیدا کړی او الله موجود دی تب هم خپل دعوه پیش کې جواب دعوه به ته هم پیش کې چې ستاسو جواب دعوه کدا صرف اعتراضات کوي نو د څه بیان پرې دی بھائی دعوه جواب دعوه سره کیده نو بیا به ما ته مخکې خبره کوم نوٹ دلته ملحدین مولوی صاحبانو د بیگ بینګ نظریه بتا ته پیش کی څه کی دا دنیا منګویلو دنیا چا پیدا کړي الله پیدا کړي دای څه وای بیگ بینګ وشو دماکه وشو یو ماده پیدا شو څه وشو یو غرب وشو دماکه نو د معنی مولوی صاحبانو د دې مقابله کې چې کوم قدیم نظریه د فلسفو دا د جدید فلسفو د 1929 نه دا نظریه پیښ شوې ده 1929 دغه صدۍ کې دی 19 او شلمه صدۍ کې دا د بیگ بینګ نظریه پیښ وسه د اوسه پورې چې سونه نظریه قدیم را روانه هغه وایي چې عقول اشاره قدیم دي هغه دا قدیم غنل دوی وی قدیمه خبره غلطه ده اوس هر څه د ماده پیدا شو یو غرب شو دماکو شو بیگ بینګ شو دا تیرالون ته ورته هغه نظریه پیش کی چې اوس د بیگ بینګ دا نظریه صحیح ده او کستاسو نظریه صحیح ده دغه شان د دې په اړه کې نوري نظریه هم شته خو ته د بیگ بینګ باره کې سناسو معلومات لري کو دا معلومات نه لري نو بیا د سره د میدان ته را دانګه مونږ بیا غلې کینه بیا دا مسلې مچړه د دهریت مسلې به بیا نه چړي چې ته تر څو پورې د بیگ بینګ په نظریه نه خبر په ارتقا باندې نه خبر د مغربي فکر فلسفې نه خبر نو بیا مولوی صاحبانو بیا به د الحاد نه کوي تاسو ته موږ دا ویو تاسو خو دا مبادیاتو نه شروع شوی د مغربي فکر فلسفه به مو وي بیگ بینګ باندې اعتراضات به مو وي د ډارون نظریه به مو چې بیا تاسو نه وي او تاسو نه ځکه کوی هغه بیا تاسو خپل ګناوي ها وضاحت پکې موجود دلته ملحد چې د بیگ بینګ نظریه پیش کړي تاسو ورته د دې په جواب کې د بیگ بینګ په مقابله کې چې کومه نظریه ده هغه پیش کړي مثال د ارسطو پنځ او فلسفه قدیم کومه ماده قدیم غني شابسي او موجوده ساينسدانانو د بیگ بینګ نظریه پیش کړي د شابسي ماده قدیم نه ده شابسي کومه یو نظریه بس کومه یو نظریه صحیح ده او داسې نورې نظریه هم موجود دي کومه یو نظریه صحیح ده او زما دعوا عامه د ټول انبیاء کرام ټول انبیاء کرام وسویل قالت رسلهم اف الله شک فاطر السماوات والارض آیا تاسو د هغه الله په باره کې شک کوئ چې هغه پیدا کوونکی د اسمانونو او د ځمکو دی زمونږ خو عامه دعوه د ټولو انبیاء کرامو ذکر کړی ده ټول مذاهب د دې اقرار کوي چې دا کائنات چا پیدا کړي الله ټول مذهبونه چې عیسایت دی که يهودیت دی که هندومت دی که بت مت دی که جن مت دی که څونه مذاهب دي دغه د سوي دا ټول نظریه دار چې الله دا کائنات پیدا کړي هغه چې د هندوانو عبادت کوي د څه لپاره کوي د وسیلې په تور قرآن آیات دی کنه ما نعبدهم الا ليقربنا الى الله زلفا دی وی کنه تاسو چې توشي ولې نو بیا چې تاسو وایو چې دا خدایان نه دي دا معبود نه دی معبود یو غني دا ولې د عبادت کوي نو سوي موږ د دې عبادت دې لپاره کوو چې موږ په دې باندې الله ته ځان ورسو ولې زبانو نو الله ټول کائنات د ټول مذاهب دا نظریه ده اوس دا جو بایدن چې صدر منتخب کېدلو دا هم په بایبل باندې سوکو حلف اوچت کو یعنی دا د دهریت اوسه پورې سناسو دهریت په دوی کیو اوس واپس مذهب تراله لکه روس واپس شو روس اشتراکیت نظام په ټول وطن کې راوستلو د کارل مارکس نظریه په ټول وطن کې راوستله دا لیلن الته په سرکاري حکومت کې په 1914 کې نافذ کړله هغه نه بعد تر اوسه پورې نو هغه هو دهریانو نو دوی خاندان ختم کو واده ختم کو د خزه او د خاون ژوند ختم کو بس خپل خواهش پوره کوا او بچی راوړه نه خزشته نه خاون شته نه حلال شته نه حرام شته اوس دون هغه تنگ شوی دي چې واپس مذهب تراله بورس یلسن د دوی یو صدر تیر شوی 2000 کې دیو انټرویو ورکړی کاش موږ د اشتراکیت د نظریه په افریقا کې نافذ کړی وي موږ خو تباہ برباد کړو درست روان د دې درسونه ټول روان دي تاسو به د دوی وضاحت وشي کله چې اشتراکیت نظام دوی په روس کې قائم کو مولویانو مذهب جمعه ختم کو چرچ ختم کو قران مجید د مسلمانانو کتابونه دریافت لړکړه د عیسایانو مذهب باندې مکمل پابندي ولګوله منګو د قران کریم د حقانیت یو نه خدام د چې دا سینې ته منتقل کیږي اوس خبره دلته روان دا خبره ذهن دراله صرف دا یو خبره پکې ووري د قران کریم د حفاظت یو نظریه یو دغه دام دی
وسیله دا هم ده چې د سینې نه سینې ته منتقل کیږي. کله چې دا د اشتراکیت والا راله په وسطي ملکونو باندې 15 ملکونه دی، خو تاجکستان دی، ازبکستان دی، قرغیزستان دی، څونه دا ملکونه چې دي بخارا او سمرقند دا ټول پکې راځي. نو الته قرآن مجید ختم کو. تاسو سره بچا سره به قرآن مجید گیر کو هغه به پانسی کو. قرآن مجید ختم شو، بیا به د حفظ څه نظامو د حفظ دا ترتیب وشي. استاد بناسو شاګرد ته به قرآن نشته دی به حفظ کو. دا خبره چا لیکلې ده؟ دا پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی حفظه الله په خپل کتاب کې د بخارا او سمرقند یو دا کړی دی سفرنامه په نوم باندې ملاویږي. ډېر نورانی کتاب دی، ما خپل پړاو کړی دی. هغه دا واقع ذکر کړی دا وای موږ له ډېر داسې ماشومان راوستل چې قرآن کریم کې باغوي په کتاب کې نشو ویلې قرآن تلاوت، خو همداسې به چې الف نه شروع کړه والناس پورې الف لام میم نه به چې شروع کړه والناس پورې به ختمول. دا د قرآن معجزه ده. نو د دې د وجه نه څه شو؟ هغوی لاړه دغه شو. نو ته به دې ته ووایې چې بای دا څونه نظري دي. زمونږ دعوه خو عامه ده، ټول مذهبونو د خدای اقرار کړی دی د کائنات الله پیدا کړی. ستا کومه نظریه ده؟ زما دعوا د ټول انبیاء کرام علیهم السلام وضاحت کړی چې الله تعالی موجود دی او هر څه په خپل قدرت سره پیدا کړی دي. زبا په خپل دعوی باندې عقلي او نقلي دلایل پیش کوم او ته په خپل دعوا باندې دلایل پیش کوي او فیصله به هوا په خپل کوي چې دا چا دلایل مضبوط او قوي دي او څوک په دوکه کې پروت دی. ذرایع مولوی صاحبانو تاسو دې تر ورسېدئ، تاسو به ورته څه ووایئ؟ په کوم اصولو به ما سره خبره کوي؟ دهري ته به ووایئ کله چې تاسو خپلو کې مجلس کوئ، دی نه به ووایئ بھائی په کوم اصولو؟ کله چې پکې تاسو کوم یو دهري کښېنئ نو ته به اصول نه منې. لکه د دې نورو غونده کې بس ورګډېږي به صرف اعتراضات به کې، نور دعوو جواب د هغه سره دلیل نشته. ته به د خدای د وجود نه په کوم دلیل سره انکار کوې؟ چې ته د لیپټاپ دپاره خالق او ثاني منې، د یو کتاب دپاره، یو کمپیوټر دپاره منې، او د دې دونه کائنات دپاره نه منې. دا عجیبه خبره ده، عجیبه منطق دی. دا عقل کې راځي که د علت او د معلول په خبره شي، که دغه وجود واجب الوجود او د ممکن الوجود شي، که د منطق په اصطلاحات هم راځي. الله واجب الوجود دی، احد دی، صمد دی، لم یلد ولم یولد دی. نو مولوی صاحبانو دوی سره ته به ورته وایې چې په کوم اصولو؟ زما چې خپل هغه شهزاد په نوم یو دهري و، ما ورسره مناظره ورسره باندې ما ورته ویلې، ته به ما سره پیله نه مې ورته ویلې راځه اول به په اصولو خبره کوو. ما یې په کوم اصولو به زما ستا خبره کېږي؟ ته به ما سره څه مانې چې زه دلته هغه پیش کوم جو سچ ہوگا؟ نو ما سچ کا معیار کیا ہے؟ زه به یو شي څه چې دا رښتیا دي، ته به دا رښتیا نه دي. نو هغه چې کله هغه علماء کرام او هغه دهریان او هغه چې کم ګروپ کې چې کم کسان اوس نیمه غنټه زما او د بحث سره په فیسبوک باندې موجود دی به واوري. نو هغه کسان ورته ویل چې ته سره خبرې نشي کولای، په اصولو کې برازي به اصولو به کله نه ورځي. اول به موږ ثابتو چې الله موجود دی، د الله وجود چې ثابت شي، الله د کائنات د څه لپاره پیدا کړی دي. بیا چې الله وجود ثابت شو، د کائنات د وجود دی، بیا د رسالت خبره ده، بیا په رسالت کې د نبی علیه السلام، بیا د نبی علیه السلام نه وروسته رسالت چې ثابت شي، بیا اسلام حق دین ولې دی. دا پاٹ په پاٹ برکته کېږي. 15 قسمه اعتراضات کېږي تاسو باندې، سو روسته را روان دي 15 قسمه. دا چې کله تاسو ته پته وي نو تاسو به کوئ. نو ته به ورته ووایې چې کوم مولوی صاحبانو اول اصل دا ده چې ذرایع د علم څه شي دي؟ ته ما سره څه منې؟ صرف مشاهده منې او که نه صرف نور څه به منې؟ نو دې ته به یې راولي. ذرایع د علم اوله خبره دا ده چې ستاسو په نس ذرایع او اصول د علم څو دي او کوم دي؟ زموږ په نس خو ذرایع د علم 3 دي. اسباب العلم 3 الحواس السلیمة والخبر الصادق والعقل. اول حواس دا 15 دي. بصر، شمس او اللمس. دویم خبر صادق، دریم عقلی استدلالات. مولوی صاحبانو دا زمونږ د دعوی دغه دی، څه ورته بنیاد دی. موږ به د 3 خبرونه څیز ثابتو، یا به عقلي استدلالاتونه یو شي ثابتو، یا به حواسو سره، یا به خبر صادق سره. که دا نه مني، که دا مني چې دی در سره ومنل خو بس بیا کار اسان دی. چې نه مني نو ده ته به یې راولي. لکه موږ چې کله دغه بحث کوو، د رفع بحث کوو، نو موږ څه وایو چې رفع سنت دي او که نه دي؟ موږ ورته ثابت خو دي خو سنت نه دي. هغه ثبوت پیش کوي، موږ ته سنت غواړو. ولې موږ په خپل دعوه صحیح روان یو؟ ډېر څیزونه دي چې حدیثو کې راغلي دي خو سنت خو نه دي که نه. نبی علیه السلام کانا حامل امامه، داسې نور ګڼ روایت دي دې باره کې. نو دغه شانته کې بله دعوه چې موږ پیش کوو د قرات خلف الامام باره کې، هغې څه وایي؟ سورت فاتحه ولیکئ. موږ ورته څه وایو؟ زمونږ دعوه څه ده؟ ویل هم ده دا موضوع
قرات خلف الامام کې زمنګ څه موضوع ده زمنګ څه دعوه ده بھائی قرات د یو امام قرات د ټولو مقتدیان موږ تاسو به د خپل دعوی په خپل جزونو باندې زئی تاسو هیڅ کله به دهری نشي دا کوله ته به ته وې چې ته د درې اسباب عقلی استدلال منی کنه منی چې نه منی بقول په د خبرو کې په 10 2 غنټه خبره کیږي چې راشه عقلی استدلالات دي خبره صادق دي دا تاریخ نور تر شروع کا چنگیز خان تیر شوی دی الګو خان تیر شوی دی چالي دل نه تالي دل دا خو د نور په خبره ول یقین کې تپلار ول د هری معنی ماده سوال کو ما تخپل پلار تپلار ولې وي دلته عقلی استدلالات او خبر نقلی خبر ولې منی چالي دل چې دا د پلار دی چالي دل دی خو نقلی خبر نه ثابت ده کنه عقلی خبر دلیل هم پېښته او نقلی هم پويږي کنه پويږي مولوی صاحبانو دویم وضاحت تعارف پکار دی زما تعارف دا چې الحمدلله زه مسلمان یم تاسو هم خپل تعارف وکړئ چې څومره تعلیم مو کړی او د کوم څیز په بنیاد الله تعالی د وجود نه انکار کوئ ځکه د مناظرې لپاره علم شرط دی ينبغي للمناظرين ان يكونوا متساويين في العلم یعنی دوه مناظرین په علم کې برابر کېدل مولوی صاحبانو تعارف پتی غواړي چې کله در سره په واتس اپ بحث کوي کپ ارزي وي تعارف را سره وکا د ور خپل تعارف پټ کړي ولی د اکثر مذهبي خلک صحیح د پیسو د پارن سب الله دی معفو کې حارث سلطان پیژنې تاسو یو دهری شوی دی تاسو په یوټیوب کې سرچ کړئ دا چې کلم راشي نو دا به د اسلام خلاف پروپاګاندا وکي دهری شوی دی او به کیو کې وډس به اخره کوي تاسو مال چاندا وکي زه د اسلام خلاف لګیا مال په پایپال باندې چاندا راولېږي نن سبا سوشل میډیا خلک د دې د پاره استعمال او تعارف به غوړي ته ولې دهری شوی ته خو ما سره په دې خبرو کې چې تعلیم سونه کړی دی تعلیم د شو کنه ضرورت دغه په غونډې باندې ناسي ها اور پیسې صرف د خپل مصروفیاتو لپاره اسلام باندې اعتراض کوي نن سبا پکې اکثر دادي د دهریت په دغه راځي تعریف کی یو پکې ملحدین نفسیاتی دي علمی ملحدین ډیر کم دي دغه نفسیاتی ملحدین زما او ستا معاشره کې موجود دي او زما او ستا ما هم دغه خلک راځي د سره دا په خبره نه پوهیږي نه دلیل پیژنې نه داوا پیژنې نه جواب داوا پیژنې او ته به د هر څه پیژنې تاسو سره دوه خبرې نشي کولای صبر وکړه مولوی صاحبانو کومه دعوت چې پیش کړه د دې ثبوت معیار بس دا به سره اول خبره تړي یعنی کا به سره اول تړي چې داغه معیار به سره پکل وي کنه نور ذرای به هم را سره بني کنه سره پاکل به منی او عقل بس بزي او مشاهده بس بزي ووا کنا مثال یو څه خوګ دی او کدی کده دا خو په عقل سره نه معلومي دا خو غوسی په عقل سره ثابتېږي مولوی صاحبانو اوس کته وای چې زر عقل نه علاوه نور سره منما حضرت ما د دایخ په عقل ثابت دي چې دایخ دي دا ګرمي دي دا په پس سره ثابت دي په حواس سره ثابت دي مولوی صاحبانو عقل غونډه کې یو دون لوی دغه ملکه په کار نه کوي دا پس سره حواس سره بعضی زونه پس سره ثابت دي مخکې ځان مثلا موږ د جنگ عظیم مشاهده نه د کړې دا په صحیح نقلی خبر سره ثابت کیږي یا مثلا لږه چې کوی نو تا ته پته ولګي چې اور لګیدل دا په عقل سره ثابت شو په حواسو ولې زبانو دغه شانته کې نوټس بعض سيزونه په حواس سره ثابت کیږي او بعض سيزونه په صحیح نقلی خبر سره ثابت کیږي او بعض سيزونه په عقل سره ثابت کیږي څلورم وضاحت یو وی خلاف عقل او بل وی ماورای عقل ولسبانو دا وضاحت مم ته غواړی دا به تاسو خپل کوم چې مجلس کوي دا بدل ته د سره ټکوي چې بالکل لیا دی ګوره دا داوا جواب داوا د تاسو وضاحت به غواړي خلاف عقل او ماورای عقل کې فرق کولای شي موږ ډیر علماء کرام نو بعض حدیث خلاف عقل دی ولې به خلاف عقل دی اسلام یو حدیث په خلاف عقل نشته چې خلاف عقل شو ستاسو دین باطل شو ته په فطری دین کې پیدا څنګه خلاف عقل شو زمنګ یو مثلا ګوره خلاف عقل نشخه نه د حدیثو کې او نه ګوره په قران کې او نه ګوره په زمنګ په فقہ کې که زمنګ د فقہ هم دا زمنګ مرګري غیر مقلدین په باندې اعتراض کوي غیر مفتابی اقوال موږ باندې راچسپان کوي څه کوي هغه سره موږ باغ باندې دغه نه لرو موږ په عمل لګو لکه څنګه چې په حدیثو کې کوم چې موضوع حدیث دي او کوم په ضعیف دي موږ په عمل کوو نه کوو په دغه شان د په فقہ کې زمونږه داسې مسلې دي نو دای بم در تحمل زبان تاسو ورته یو چې ګوره خلاف عقل او ماورای عقل پیژنو کنه پیژنې د کې فرق شته او کنه شته دا به غواړي مولوی زبانو ځکه هغه ته یو چیز به ابا ته درسته پیش کوي دا خلاف عقل دی ته ورته دا ماورای عقل دی د دې جواب بوله به کې ها خلاف عقل او ماورای عقل په دې باندې کې فرق شته او کنه شته ځکه یو چیز به ماورای عقل او هغه چیز اے مولوی صاحبانو د دې به یو مثال تاسو ته پیش کوم بل ول پیش کړو دا ونه مثال دی وای دا څنګه کیدای دا خلاف عقل خبره ده چې ونه به هغه به زر کاله استاویږي وای خلاف عقل دا ولې خلاف عقل ده الله چې وړونه پیدا کولی شي غټنه شي پیدا کولی تاسو نه تاسو کوم وای شپه ته فوټه څنګه انسان جوړ لیدل شي دغه خلاف عقل څه خبره ده
چې الله 2 فوټه 3 فوټه 15 فوټه 6 فوټه پیدا کولی شي 8 فوټه نشي پیدا کولی خلاف عقل څه ته وایي خلاف عقل دي ته وایي چې دا د عقل نه خلاف وي د عقل نه خلاف ولې دی د اسلام یو نظریه خلاف عقل نه څه ده ما وراء عقل خبرې دي سری ما وراء عقل خبرې دي پنځم وضاحت دعوه هغه پیش کولای شي چې هغه عقلا ممکن وي او دا عقل نه خلاف نه وي مولوی صاحبانو ته ورته دعوه باغه پیش کړي چې دا هغه عقلا ممکن وي الله موجود دی عقلا ممکن ده کنه ده ممکن ولې نه ده ولې ممکن ده د هر څه د لپاره پیدا کوونکی موجود دی د دې دا ګوره دا ماوس د دم پیدا کوونکی شی د جوړونکی هم شته د دې مایک هم شته د دې سټین هم شته د دې پکوم یار جوړونکی شی نو دا کائنات څنګه خود به خود کی هیچ چیزه خود به خود چیزه نشد هیچ آهن حنجره تغیر نشد خو هیچ په هیچ معنی سم نه کیږي مولوی صاحبانو دا د جاهلانو خبرې دي دوی نو ته ورته چې هغه دعوه به پیش کړي چې هغه سوي مولوی صاحبانو ته نه پوهېږي لکه چې نه دا سړی جواب نه پوهېږي دعوه به هغه د آسماني خبرې دي په دې بس تاسو سر زر نه خلاصېږي دعوه به هغه پیش کولی شي چې هغه څه وي عقلا ممکن وي یا د عقل خلاف نه وي زمونږ یو نظیر هم د عقل نه خلاف نشته خو لږ کښېنئ والله پوهېږئ پې دا چې د هغې د ثبوت دپاره به صحیح نقلي خبر دویم جزء دا دی چې هغه دپاره څه وي نقلی خبر موجود وي چې یاره رښتیا وایي چې یو انسان راشي تاسو ته وایي چې دلته یو حادثه شوې منئ که نه منئ چې یو رښتونه انسان موږ ته وایي چې الله موجود دی نبی علیه السلام چې قوم ته ځان پیش کړو چې لبستم فیکم عمره ما خو تاسو کې 40 کاله تېر کړه اوس تاسو ما ته څنګه نسبت کوئ رښتیا ټولو څه ویلي وایي ته رښتونه نو چې یو رښتونه سړی تا ته وایي چې الله موجود دی جنت جهنم ما په خپلو سترګو ولیدل زر عالم نو څنګه یې ته نه منې ته دې په کوم دلیل انکار کوې کولی شي نشي تی کولای مولوی صاحبانو دا چې د جاهلانو خبرې دا دوی چې کوي اعتراض ملحدین وایي د اسلام ډېر عقاید غیر عقلي دي ستاسو په نظر کې کومه یوه عقیده غیر عقلي ده او کومه عقیده احمقانه ده جواب د اسلام یوه عقیده هم عقل د عقل نه خلاف نه ده البته او به مې توی کړی لکه ماورای عقل او خلاف عقل نه پېژنئ تاسو ماورای عقل ته خلاف عقل وایي د خلاف عقل او ماورای عقل په فلسفه باندې ډېر خلک نه پوهېږي نو دوی پخپله دوکه شي او نور خلک هم دوکه کوي لکه ملحدین چې ماورای عقل ته خلاف عقل او خلاف عادت وایي مولوی صاحبانو اوس خو بس نه څه پوه شوي که نه دی به تاسو ته وایي د اسلام ستاسو ډېرې عقاید څه شی دي دا خلاف عقل دی مولوی صاحب مه چېړه پرېږده بس پرېږده پیپر وروسته د ګورو سره دی څه وایي ډېر څیزونه خلاف عقل دي څه دي ته به ورته څه وایې ماورای عقل دی خلاف عقل نه دی یو موضوع یو مسله یو عقیده زما وښیو چې هغه خلاف عقل دی خلاف عقل څه ته وایي د هغې وضاحت موجود دی خلاف عقل وضاحت اول به مونږ وضاحت کوو چې خلاف عقل څه ته به ورته بیا ووایې ته به ورته دا وضاحت وکړي چې خلاف عقل دی ته وایي بابا تا ته چې کومې خبرې کوې دا خلاف عقل نه دي دا ماورای عقل خبرې دي خلاف عقل دی ته وایي چې یو سړی راشي هلکه وایي په پېښور کې په نوجوانان احناف په مسجد کې وروره کلاس په ټیم کې شپه هم د ورځ هم تاسو ورته څه وایو چې دا دعوه دې باطله ده ولې شپه ورځ دواړه نه یو ځای کېږي دا عادت به یا 15 یا به 4 دا کېدای شي چې دا د 15 وي دا د عادت وي داسې کېدای شي چې یو انسان د ښځه یو سړی دې وي ټیک ده دا به نه پکې دغه وي څه ورته وایي خو دا نشي جمع کېدلی مولوي صاحبانو دې ته خلاف عقل وایي مولوي صاحبانو باران دې وي او باران دې نه وي داسې کېدای شي خو یا به باران یا باران نه وي که نه یا به شپه وي یا به ورځ وي دې ته خلاف عقل وایي مولوي صاحبانو وضاحت موجود دی دې ته وایي چې هغه څیز په ناممکن کېدو باندې دلیل عقلي موجود وي شاباسي څیز په باره کې څوک خبر ورکړي نو هغه به غیر عقلي وي نو که دا سیز په باره کې خبر ورکړو نو هغه سیز به رد کولی شي لکه څوک چې ووایي چې په پلانکي مقام باندې شپه او ورځ دواړه موجود دي نو دا خبره اوس خلاف عقل ده ځکه د دې په ناممکن کېدلو باندې دلیل عقلي موجود دی چې کوم ځای کې شپه وي هلته به ورځ نه وي نو دا دلیل شو د دې د باطلوالي باندې چې شپه او ورځ دواړه جمع کېدل غیر عقلي دي یا بل مثال لکه چې څوک وایي چې 4 او 15 برابر دي نو د دې په ناممکن کېدلو باندې دلیل عقلي موجود دی چې د اعداد یا چې دا عدد به یا 15 یا به 4 وي دا دواړه جمع کول غیر عقلي دي نو دا به رد کول مولوي صاحبانو دا وضاحت به ورته تاسو وکړئ چې دې ته خلاف عقل وي بابا دا خلاف عقل نه ده زمونږ قاعده زمونږ قاعده اسلام نن د ساينس سره ثابتېږي ورځ په ورځ د ساينس ایجادات کېږي او د اسلام څه کېږي ورسره آی سره ظهور کېږي د مونځ په باره کې موږ چې 15 وخته مونځ کوو یو امریکایي ډاکټر دی هلکه دا درس به ډېر وګو 100 منټه درس ریکارډ شوی دی دا کټ کا بیا بله ویډیو شروع کا ورسره دا بیا